د ډیره اسماعیل خان اوسیدونکو سلما د نورو زنانا پرنګ د کرونا وایرس دومې چاپی ډیره اندېښمنه کړي او یره لري چې کبیا لاک ډاون ولګیدو نو هغه روزګار به متاثر شي. سلما له 1300 کلونو راځي په پردي کورونو کې د صفائی او اخلي پاخلي کار کوي او چې کله د کرونا وایرس لومبي چاپه راغله او لاک ډاون ولګیدو نو د کور مالک هغه نور د کار کولو نه منع کړه او په کور کې ناستا. زه په یو کور کې مزدوره کوم، اوس لګیا یم د کور کې لوښي وینځم، کپړې ورته وینځم، وطن ورته صفا کوم. دا باندې چې شاته کومه کرونا ولګېده بیماري نو موږ ډېر ورسره پریشانه شولو چې په کوم کور کې ما مزدوره کوله هلته ماته 3000 تنخوا میلاوېدله او کله کله به ښکلي ماته روټۍ هم راکړه او داسې کله کله به زړې کپړې هم راکړې. نو یو ښکلي باندې زما بس ګذر بسرانو زما بال بچ دي 2-3 مې قبیله ده، ټوله ذمهواره په ما باندې دی. میړه مې هم بیمار دی، د ګردې بیماري دی. نو چې کرونا راغله کوم کلي کې چې ما کار کولو کوم کور کې هغې کور والا ما ته وویله چې بس ته داسې وکړه چې ته اوس ټیکه بیماري لګېدلی دی نو زمونږ کور ته به د بیماري راشي. که څه هم په پردو کورونو کې کار کوونکي زنانه د مالي ستونزو کار شوي او بل خوا یې داسې شتمنې کورنۍ هم شته چې د کرونا لاک ډاون په مهال نه یوازې د خپل کار کوونکو خیال ساتلی بلکې وخت په وخت د تنخواګانو نه علاوه هغې سره مالي مرستې هم کړې دي. په داسې کسانو کې د ډي آی خان سکینه بیبي هم شامله ده. د کومه بیماري د کومه بوچګه شوی د کرونا دغه د وجه نه متوسط طبقه ولای خو د ته همیشه خپل کور ته چې کوم ډېر غریب شتونه غارتللی خلک ورتللی خپل استعداد په مطابق همیشه شاین شایر کو راشن هم تقسیم و خو د خلک حالات چې کوم مش لیدلی کوم په مصیبت شو پیسې نه وزنه او ډېر په ذلت شو وخت ورو همیشه امداد ورکو چې څه قسم امداد همیشه کراشن و پیسې وې کڅ په سره په لباس سره په هر څه سره همیشه امداد کړی دی. خو وس بیا چې کومه د افاشه شوی د کرونا وس بیا د ټول ملک د خلک غریبونه خلک مستقبل بیا په خطر کې دی. د مختلف ریپورتونو تر مخه د پاکستان د آبادی نیمه برخه د غربت د کرښې لاندې ژوند تیروي. نوموړي معیشت پوها او د پاکستان د خزانې پخوانی وزیر ډاکټر حفیظ پاشا تر مخه ټول ملک کې شاوخوا 9 کروڑه خلک د غریبي د کرښې لاندې ژوند تیروي. بلخو د وبا په مهال دغه غریبو لس سره د مرستې لپاره د حکومت بشمول د خیر ښېګړې تنظیمونو ډیر فعال په نظر راغلي او تر خپل وسایل د هر غریب او کرونا ځپلي کورنۍ ته د مالی مرستې سره خوراکي مواد هم ورکړي دي. د یو غیر سرکاري فلاحي تنظیم الخدمت فاونډیشن صدر خالد وقاص وایي چې دوی تنظیم د وبا په مهال خلاص مرګ د ټول غریبو لس سره مرسته کړي. الخدمت فاونډیشن ټول صوبه کې درې طریقو سره خپل کمپاین چلول یو ته مونږه آگاهي وي چې دغه کې مونږه بروشر تقسیمول، سینیټایزر او ماسک تقسیمول او ډیس انفیکشن لپاره صفائی عمل سپری کول په مختلف مساجدو کې هم په بار کونسل کې هم په تعلیمي ادارو چې کوم ټیم سره اویلیبل وي هغه کې دین علاوه په چرچونو کې ګودوارو کې مندرو کې او دې سره دویم سټیپ زونګه د آگاهی نه پس دغه امدادي بهمي او کې کوم فود پیکیج تقسیمول نو په ټول خیبر پختونخوا کې 1,65,000 فود پیکیج تقسیم شو. یو فود پیکیج به اوسطن د شپږو یو کسان یو فیملی د پاره تقریبا 20 نه 30 ورځې خوراک ضرورت به د یو فیملی پوره کولو. د ټي ان ان د پاره جنوبي وزیرستان نه رضیا میسود.